نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کې موږ او تاسو په ځینو شبهاتو غږېدلي وو. یوه شبهه دا بیان شوې وه چې ځینو کسانو دا حدیث موضوع بللی وو. اوله شبهه خو دا وه چې د الرجال قوامون آیات تعلق ځینې کسانو یوازې د کورني ژوند پورې وکړي. دا هغه موږ په دلایلو واضح کړ. او دومره شبهه دا شوې وه چې ځینو کسانو دا حدیث موضوع ګڼلی وو. نو دا خبره ثابته شوه چې دا حدیث موضوع نه دی بلکې په اعلی درجه د صحت کې دی او په دې باندې د متعددو کتابونو حواله او د حدیث د صحت په ارتباط باندې خبره وشوه. اوس یو درېیمه شبهه بیانوو چې ځینې کسانو یو شبهه دا بیان کړې ده چې یو ډېر لوی محدث امام ابو بکر ابن عربي چې هغه په 1543 هجري قمري کې وفات دي، یعنی تقریبا 900 کال مخکې وفات شوی. وای هغه په خپل یو کتاب العواصم من القواسم په دې کتاب کې دغه حدیث چې لا يفلح قوم ولو امرهم امرأة دا حدیث موضوع ګڼلی. دا عموما د عدم تحقیق وجوي او یو سړی چې خپل څنګه بدرنګي نو دا خپل بدرنګي پر نور باندې هم تپي. د دې یو مثال داسې پیښیږي. وایو حبشي تور غلام یو ځای وینداره ولید، وینداره راپورته کړل، خپل مخ ته پکښې وکتل، هغه د مخ ډېر تک تور او ډېر بدرنګ و. قرار وینداره هلته وغورځول. ولدا دې اوس ماته معلومه شوه چې دونه بدرنګ نو خود دې خلک غورځوي. نو دا چې سړی خپله د علمي استعداد څخه عالي وي او استعداد یې دونه نه وي او بیا یا د پیسو یا د نفس د خواهشاتو په خاطر د نورو څخه متاثر وي، خصوصا د غیر مسلمینو څخه، نو هغه کوشش دا کوي چې د خپل خواهش د رواوالي او د صحت دپاره یو لار د لارو څخه پیدا کړي تر څو چې د دغه ناجایز کار ته د جواز یو لاره پیدا شي او د هغو خلکو دلایل چې په مقابله کې مضبوط دلایل وي هغه په یو طریقه ضعیف کړي. نو د هغه د جملې څخه یو دغه دی چې دوی دا وایي چې ابن عربي رحمه الله په العواصم من القواسم کې دا حدیث موضوع بللی دی. هغه وایي چې دا حدیث شته، حالانکه په ټول العواصم من القواسم کې چې د سره تر پایه سړی وګوري په ټول کتاب کې پر دې حدیث باندې ابن عربي رحمت الله علیه هیڅ بحث نه وکړ. ابن عربي رحمت الله علیه انتهایی لوی محدث او انتهایی لوی فقيه دی او ډېر لوی مفسر دی. هغه په دې حدیث باندې هیڅ خبره نه کړې بلکې هغه د یو بل حدیث په ارتباط غږېدلی دی. دغه بیچاره چې دغه اشتباه ورته پیښه شوې ده یا دغه شبهه ذکر کړې هغه د دې حدیث په ارتباط دا خبره کړې. یو حدیث کې راځي د سبا په درس کې به ان شاء الله موږ هغه وایو. عائشه رضی الله عنها چې کله د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه سره ملګری اسول او د مکه مکرمه څخه کوفې ته تلله، پر لارې باندې د شپې یو علاقه هلته سپي غفل. نو عائشه رضی الله عنها وویل چې دا سپي غافي دا کم ځای دی؟ هغه ورته وویل دا حواب دی، حواب. نو دی ورته وویل چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه ما دا اورېدلي وه چې هغه وویل چې په تاسو کې به د هغې بیبي څه حال وي چې کله د حواب سپي ورباندې وغافي. نو دا زما په ارتباط لکه چې ویلي و دا دی د حواب سپیو پر ما وغفل. نو دغه حدیث په ارتباط باندې ابن العربي رحمت الله علیه څه خبره کړې. دا حدیث په ارتباط سبا تفصیلی بحث را روان دی. نو ابن عربي رحمه الله د حواب په ارتباط باندې لیکي وای واما الذي ذكرتم من الشهاده على ماء الحواب، وای هغه خبره چې تاسو ذکر کړې ده چې د حضرت عائشه رضی الله عنها پر وتلو باندې شاهدی ورکي هغه پر ما پر اوبو باندې د حواب، وای فقد بؤتم في ذكرها باعظم حوب. ابن العربي رحمه الله وای تاسو د هغه په ذکر کولو سره رجوع کړی ده ولوی ګناه لري. ما كان قط شيء
مما ذکرتم وای دغه شی هیڅ نه دی پیښ شوی دا تاسو چې ذکر کړی ولا قال النبي صلی الله علیه وسلم او نه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره کړي نو ابن العربی رحمه الله دغه حدیث چې د حدیث حوا ورتوای دغه حدیث پر ضعف باندې خبره کوي چې دا حدیث ثابت نه دی بلکې دا د هغو خلکو دلیل دی چې هغه د عائشه رضی الله عنها د وتلو د پاره یې پیښې چې هغه باید نه وای وتل لیکن په دې کې هم دا حدیث حواب چې دی دا حدیث هم موضوع نه دی او ضعیف نه دی بلکې په دې ارتباطم ډیر محدثینو ډیر حواله را نقل کړي دا د ابن العربی رحمت الله علیه خپل شخصي رائے ده چې دغه حدیث په ارتباط دا خبره کوي د دې حدیث په ارتباط هم پر معلومات سبا ان شاء الله راځي نو ابن العربی رحمه الله حدیث حواب کمزوري بللی او دغه بیچاره را ولاړ شوی دی دغه حدیث د ابن العربی په حواله باندې ضعیف بللی الان خبره داسې نه ده چنانچه ابن العربی رحمه الله قاضی ابو بکر ابن العربی ډیر لوی محدث دی هغه خپل یو تفسیرم لري تفسیر احکام القرآن لامام ابن العربی په هغه کې خپل د ملکه سبا یعنی د سورته نمل په درويشتم آیات په تفسیر کې خپل دایدا خبره لیکي وای فيه ثلاث مسائل وای فدغه آیات کې درې مسائل دي المسألة الثالثة درېمه مسأله چې دا غدا ده چې روي فی الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم چې په صحیح روایت کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څخه راغلي دي قال حين بلغه ان كسرى لما مات ولا قومه ابنته وای کله چې پیغمبر اسلام ته دا خبر را ورسېدی چې کسرا مرسوي دي او د کسرا قوم د لور خپل سرپرست ټاکلې نو پیغمبر علی السلام یې فرمایي چې لن يفلح قوم اذ کله هغه قوم فلاح او کامیابی حاصلوي نشي ولو امرهم امراه چې خپل چاري شذې تور وسوار دا دی ابن عربی رحمه الله داغه حدیث په خپل کتاب کې صحیح غني او دی وایي چې دا حدیث په صحیح روایت نقل شوی او بیا وایي وهذا نص بان المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه وای دا حدیث پر دی باندې قطعی دلیل دی چې شذا خلیفہ نشي ګرځیدای او په دې کې د امت د هیڅ اختلاف هم نشته احکام القرآن د ابن عربی جلد 3 صفحه 1450 سورۃ نمل آیات نمبر 23 دا خو یو ځای دا حدیث ابن العربی خپل صحیح بلري بل ځای ابن العربی د ترمذی په شرح کې په خپل مشهور کتاب عارضة الاحوزی کې هم داسې لیکي ذکر عن ابي بکر رضی الله عنه دی وایي چې د ابو بکر رضی الله عنه څخه روایت شوی دی قول النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا قول ذکر شوی پیغمبر علیه السلام فرمایي لا يفلح قوم ولو امرهم امراه هذا يدل ابن عربي وای دغه حدیث دلالت کوي پر دی باندې ان الولايه للرجال ليس للنساء چې ولایت او سرپرستی یوازې سړیو لره ده شذ لره نشته ليس للنساء فيها مدخل بالاجماع شذ لره په ولایات کې او په سرپرستی کې هیڅ اجازه نشته د امت په اجماع سره دا خبره ثابت عارضة الاحوزی شرح ترمذی جلد 9 صفحه 119 نو دا دی په دې دواړو احادیث کتابو کې ابن عربی دا حدیث صحیح ګڼلی دی او بیا پر ابن عربی دا حواله ورکول چې هغه دا خبره کړې ده چې دا حدیث موضوع دی د انصاف او د اعتدال سره ډیره لري خبره څلورمه شبهه بعضی بی علم علماء چې علم نه لري او د علم سره تعلق هم نه یو څلور پنځه پښتو کتابونه کتري هغه بیا یو بل شبهه دا کړې ده چې دا حدیث دا خبر واحد دی او دا د عمومي حکم د پاره نه دی یعنی د دې حدیث څخه عمومي مسله نه ثابتېږي دا خو پیغمبر علی السلام د یو خاص واقعې په ارتباط فرمایلی چې پیغمبر علی السلام ته دا خبر را ورسېدی چې د کسرا لور هغه امیر ټاکلې ده نو پیغمبر علی السلام دا قوم کامیاب کیږي
نو معلومه شو چې پیغمبر اسلام دا یوازې د کسرا د قوم په ارتباط فرمایلی دي د دې حدیث د امت د نور مسائل سره ارتباط نشته دام د بی علمي یو لوی دلیل دی اوله وجه خو یدا ده چې دا عمومي قانون دی او د اصول قاعده ده چې العبره لعموم اللفظ لا لمورد الخاص چې اعتبار د الفاظ عموم ته دی په دین کې د خاص واقعي اعتبار نشته ډیر آیاتونه د قران کریم پر یو خاصه واقعه را نازل شوي لیکن په امت کې ټول علما د هغه څخه ډیر احکام تر قیامت تر ورځې نه ثابتي کچيري یو حدیث یا یو آیات د یو خاص واقعي په ارتباط وویل شي او موږ هغه حدیث او هغه آیات تر خاص واقعي پر تعلق ورکړو نو د دې خدا معنا سو چې قران کریم تر قیامت پورې قانون نه دی ځکه دا هغه خلکو د پاره وو چې الته حکم پکښه نازل شوی دا اول خدا ځکه غلطه ده چې دی وای دا عمومي حکم نه لري بلکې دا یو شخصي حکم دی دا خاص واقعي په ارتباط باندې نو دا غلطه ده په دې ارتباط باندې انتهایی ډیر دلایل ستاسو امت ټول دلایل ټول کتابونه په دې ډک دي پنځمه شبهه دوی دا پېښي چې دا حدیث خبره واحد دی او په خبره واحد سره حجت نه تعمیر اول خدا خبره غلطه ده چې دې حدیث ته خبره واحد وایي یواري پر دې موضوع باندې څه خبره او حدیث چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه تر موږ را رسیږي دا تر موږ پورې در رسیدل د حدیث دا پر درې قسمه باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه چې تر موږ حدیث را رسیدلی که یو حدیث په هر زمانه کې دون خلق را نقل کړیو چې د هغه جمع کېدل پر درواغ او عقل محال غني یعنی دون خلق یو حدیث را نقل کی په هر زمانه کې چې د دغه خلقو جمع کېدل پر درواغ باندې عقل دا ناممکن غني نو دغه حدیث ته حدیث متواتر وایي د مثال په توګه د صحابه په زمانه کې 200 کسان یا کسان یا 80 کسان را نقل اوس عقل دا نه مني چې دا 80 کسان ګر پر درواغ اتفاق سره وکړي په بل زمانه کې هم دغه خلکو را نقل کی په بل زمانه کې هم په هر زمانه کې تر سوچي د حدیث تر امام پر را رسیدي دا د حدیثو د کتابو کوم ائمه دي تر دې را رسیدي دته حدیث متواتر که یو حدیث په هر زمانه کې دوه کسان یا تر دوه زیاتو کسان را نقل کړي نو دغه حدیث ته بیا حدیث مشهور وایي او که یو حدیث په هر زمانه کې یو کس را نقل کړي دی حدیث ته بیا حدیث خبر واحد وایي نو دی وایي چې په خبر واحد سره استدلال نه تعمیر او په دې سره حجت ناراض نو اول دواره خدا خبره غلطه ده چې دا حدیث خبر واحد بولی مخکې ډېری حواله مش پیش کړي د علامه عبدالعزیز فرهاروی دا غرنګه د امام قرطبي د ابن کثیر او د نور ائمه او حواله مش پیش کړي چې امت د دې حدیث پر صحت جمع شوی دي او امت پر دې اتفاق کړي او دا قاعده او قانون دی چې امت کله پر کوم شي اتفاق وکړي دته تواتر معنوي وایي یعنی هغه معنوي تواتر ته رسیدلی او هغه نور حجت تام دی په هغه کې څوک خبره نشي کوي چنانچه ابو بکر جساس رحمت الله علیه د یو بل حدیث په ارتباط باندې دا قاعده را نقل کړي په احکام القرآن هغه وايي وقد استعملت الامه امت استعمال کړي دي هذين الحديثين دغه دواړه احادیث په نقصان العده په نقصان کې د عیده دا یو بل حدیث په ارتباط خبره کوي وان كان وروده من طريق الاحاد اگر چې دا حدیث د یو کس د لارې سره غلي خو چې امت یې مستعمل کړي فصار في حيز التواتر نو دغه حدیث باره د تواتر په طرف کې راځي لان ما تلقاه الناس بالقبول من اخبار الاحاد فهو عندنا في معنى التواتر لما بيناه في مواضع ځکه دی وايي هر هغه حدیث چې د امت علماء قبول کړي اگر چې هغه یو کسر نقل کړي فهو عندنا في معنى التواتر دا حدیث موږ په نيز د تواتر په معنا کې دي ځکه وای دا خبره موږ په ځای کې ذکر کړي احکام القرآن جلد اول صفحات 400 اتیا د دې څخه دا معلومه سواله چې د امت د علماو د دې حدیث پر صحت اجماع ده او چې اجماع د حدیث پر صحت راغ ده دا حدیث تواتر او مضبوطوالی ته رسید
یعنی آخري درجه ته د مضبوطوالي رسید. بیا د دې حدیث په ارتباط باندې خبره منع ده چې یو سړی په دې باندې خبره کوي. او زموږ د اصول فقه دا عمومي قاعده ده. په نور الانوار کې مولانا عبدالحلیم رحمت الله علیه په حاشیه د نور الانوار صفحه 222 کې د اجماع په ارتباط باندې لیکي وای وفائده الاجماع بعد وجود السند سقوط البحث وسيروره الحكم قطعيه. وای کله چې پر یو شی باندې اجماع راغله وای د اجماع فائدہ ده چې نور نو په حدیث کې بحث او مباحثه ساقطه شو. یعنی نور به څوک په حدیث کې خبره نه کوي او دغه حدیث او په دې حدیث کې کوم حکم ثابت شو دا قطعي او یقیني ثابت شو. دا غرانګ د منار په شرح کې د ابن ملک رحمه الله شرح ده پر منار باندې د فتح الغفار په نامه باندې د هغه په حاشیه کې یو مصری عالم لیکي همدا عبارت ایران نقل کړی دی. هغه وایي چې وفائده الاجماع فائده د اجماع د اجماع فائده وایدا ده بعد وجود السند د حدیث در نقل کېدلو څخه وروسته سقوط البحث عن الدلیل د دلیل څخه بحث ساقط دی وحرمه المخالفه او مخالفت به حرام دی وضروره كون الحكم قطعيا او دا یقیني ده چې دا حکم نور قطعي او یقیني بلل کیږي. په دې کې بیا هیڅ تغییر او تبديل نشي راتلای. حاشیه د اصول جلد 2 صفحه 245 دا د ټول امت بیا خصوصا د حنفي مذهب په اصول کې د ټول معتبر اصل. اوس نو کله چې وایو شی په اجماع د امت یعنی د امت د علماو اجماع پرال او یو شی په اجماع د امت ثابت شو بیا د هغه څخه احزان ساتل او اعراض کول مخدنی اړول دا به ډیره لوی بيدینی ده. چنانچه فخر الاسلام علي بزدوی رحمه الله په اصول بزدوی کې لیکي ومن انکر الاجماع فقد ابطل دین كله. چاکه د اجماع څخه انکار وکي نو دې ټول دین باطل. لأن مدار اصول الدين كلها ځکه وای مدار د اصول د دین د ټول مدار او تعلق ومرجعها او د دین د ټول اصول مرجع او اخري ځای الى اجماع المسلمين هغه د مسلمانانو اجماع د دین اصل بنیاد د مسلمانانو د علماو اجماع د پریوشي باندې که یو سړی د اجماع څخه انکار وکي نو د کامل دین باطل کی. اصول بزدوی 240 صفحه. نو اوس دا معلومه شو چې دا حدیث خبر واحد نه دی او دا حدیث تر خاص واقعي تعلق نه لري بلکې د ټولو مسائلو پورې اړه لري. او بل دا د اصول قاعده ده علماء په دې سر خلاصيږي چې نکره په حیز کې د نفي راسي حکم عام وي. نو دلته هم دا غسر راغلي دي چې لا يفلح قوم نو دا قوم نکره واقع دي او په حیز کې د نفي راغلي یعنی هیڅ یو قوم هغه کا قومي کسراوي هغه قبل قومي دا کامیاب کېدلای نشي. او دا چې څوک دا وایي چې خبره واحد دا حجت نه دی دلیل نه دی دا غلطه. زموږ د اصول په کتابو کې په ابتدایي اصول مبادئ اصول کې لا دا خبره فواضح الفاظ لیکل شوی ده چې خبر الواحد یوجب العمل. خبر واحد عمل واجبي لل علم قطعي واجبي عمل په واجب دی په خبر واحد سره. ډیر احکام په خبر واحد باندې ثابت دي. شپږم شبهه جنو کسانو پر دې د شذ پر سرپرستی باندې هغه په کیسه سره د ملکۍ سبا کړي چې د سبا د قوم یو ملکه او دا پر دې قوم باندې مشره او بیا حضرت سليمان عليه السلام ته چې کله هدهد ملا چرګک د هغه په ارتباط خبر راوړي نو حضرت سليمان عليه السلام هغه راوغشت او هغه ورته راغله. نو ځینو اسرائیلی روایتو کې راځي چې سليمان عليه السلام د هغه سره بیا نکاح وکړ او بیا یې بیرته هغه پر خپل پاچاهي باندې برقرار کړل چې ته خپل پاچاهي کاوه. نو ځینې کسان د دې څخه دا دلیل نشي چې دا د حضرت سليمان عليه السلام ملکه سبا پر خپل قوم باندې بیرته سرپرسته وټاکل. نو د دې صدا معلومیږي چې شزه د یو قوم سرپرستی کولای شي. ولې سليمان غوندي
لوی پیغمبر علیه السلام هغه د دې اجازه ورکړي. دا خبره په څو وجو غلطه. اوله وجه خدا ده چې دا خبره ثابت نه ده چې سليمان عليه السلام دې هغه سره نکاح کړي. بیا د سليمان عليه السلام هغه پر خپل قوم سرپرست ټاکي. دا فقط اسرائیلی روایت هیڅ اصل او بنیاد منشأ نه ده. چنانچه امام قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر احکام القرآن للقرطبی کې په تفصیل سره د سليمان عليه السلام دا واقعه را نقل کړي. باو هغه اسرائیلی روایت هم ټول را نقل کړي چې په دغه ارتباط راغلي. په آخر کې لیکي امام قرطبی رحمه الله د دې ټول واقعات درا نقل کول ورسته لیکي لم يرد فيه خبر صحيح. په دې ارتباط هیڅ صحیح حدیث نه دی راغلی. لا في انه تزوجها ولا في انه زوجها. نه په دې ارتباط صحیح حدیث تا چې د خپل دا په نکاح کړی او نه په دې ارتباط صحیح حدیث تا في انه زوجها چې د بل چا تور په نکاح کړی. یعنی هیڅ یو صحیح روایت په دې ارتباط نشته چې ملکه سبا دي دا بلقیس دي دا سليمان عليه السلام یا خپل په نکاح کړی او یا دې بل چا تور په نکاح کړی. چې کله د نکاح د ثبوت په ارتباط هیڅ حدیث نشته نو په دې ارتباط به بیا څنګه یو څوک دا خبره ثابته کی چې هغه دی دغه ملکه چې دا بلقیس و دا د خپل قوم سرپرست ټاکي. اول خدا خبره غلطه ده. امام قرطبی رحمه الله دا خبره لیکلې ده. دا امام قرطبی رحمه الله د احکام القرآن حواله ده جلد 13 صفحه 210 او 211. او دوم دا چې د حضرت سليمان عليه السلام د واقعې تمخ کې کبلقیس د خپل قوم سرپرست و نو هغه کافرانو د کافرانو په عمل استدلال کله جائز. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کافرانو په عمل باندې استدلال جائز نه دی ګڼلی امت او خپل قرآن د هغه د کفر په ارتباط فرمایي فهم لا يهتدون. هغه پر هدایت نه. نو د سليمان عليه السلام د واقعې څخه کی استدلال پکول غلط دي ځکه عمل د کفارو دی او د سليمان عليه السلام د واقعې ورسته استدلال غلط دي ځکه ثابت نه. درېمه وجه دا ده کبیل فرض موږ دا سره تسلیم هم کو چې سید سليمان عليه السلام د دې بلقیس سره نکاح هم وکړه. د اسرائیلی روایت مو سره ومنو یعنی علی سبیل تنازل دا به سره تسلیم کړو. اول خدا تسلیمونه چې دا تسلیم هم کو چې سليمان عليه السلام د هغه سره نکاح وکړل او بیا یې بیرته هغه پر خپل قوم باندې سرپرست وټاکل. نو د سليمان عليه السلام شریعت خو زموږ د پیغمبر شریعت نه دی او د سليمان عليه السلام شریعت هغه وخت مستعمل کول په شریعت د سليمان عليه السلام روا دي چې زموږ پیغمبر د هغه په ارتباط مستوي چې تاسو عمل وکړئ. کزموږ پیغمبر موږ دا هغه څه منع کړی ولو کده سليمان عليه السلام عمل وی هغه بیا جایز نه. نو سليمان عليه السلام به سیدی هغه ته اجازه ورکړی دا چې علی سبیل تسلیم چې موږ ومنو. نو خو پیغمبر په واضح الفاظ راته چې لا یفلح قوم ولو امرهم امراه. بیا څنګه په دې باندې استدلال کوي؟ پیغمبر علیه السلام د هغه څخه صریح منع فرمایي. نو د سليمان عليه السلام په شریعت کو عمل کول هغه وخت دی امت تروادي چې قرآن او یا پیغمبر علیه السلام تصدیق وکړي. کېونه کې بیا خو نه جایز کیږي. په دې ارتباط باندې مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه د حضرت علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه څخه خپل تفسیر احکام القرآن کې انتهایی تفصیلی بحث را نقل کړي او ډیر خوندم پکړي. ما هغه ورته عبارت راخستې دي دغه فائدې د پاره چې تاسو ته وایم. مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی مفتی اعظم پاکستان په احکام القرآن کې په عربي د تفسیر دی پر قران کریم باندې او د حضرت علامه انور شاه کشمیری رحمه الله علوم یې پکښ راجمع کړي دي. پدې کې دای په دې ارتباط باندې عنوان نشته المرأة لا تصلح تكون ملکه او امامه. شذ صلاحیت نه لري د دې چې د ملکه سي او یا د امام خلق المنظور کې امام دي. ورسته عبارت را نقل کوي په دغه ارتباط باندې وای فعلم ان المرأة واشخارس ولد دي آیات او د دې تفصیل څخه ان المرأة شذ لا تصلح ان تكون ملکه
صلاحیت نه لري ښځه د دې چې دا د ملکه سي او یا د وکیل سي د پارلمان او یا د بل کار وکي قاضي دي سي په شریعت محمد صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام په شریعت وکانه واقعه بلقیس او واقعه د بلقیس من عمل الكفره او عمل د کافرانو فلا يحتج به فاغسر دلیل نه نیول کیږي علامه قاله الوسی پر دې خبره باندې حضرت علامه الوسی یعنی صاحب د تفسیر روح المانی هم تفصیل کړی وای و ان قیل وای کچیر یو څوک دا سوال وکي ان اسلوب القرآن الحكيم في عامه مواضعه انه اذا ذكر فعلا منكرا من الكفار صرح عليه بالانكار وای که یو څوک دا سوال وکړي چې د قران کریم ظاهري ترتیب او عام اسلوب او طریقه دا ده چې کله قران کریم په عام ځایو کې یعنی عموما چې کله قران کریم د کومي خبري چې د کافرانو کوم فعل وي بد فعل وي د هغه یادونه وکړي نو قران کریم کې د هغوی پر دغه فعل باندې رد امسوي یعنی که یو څوک دا سوال وکړي چې عام طور خو د قران کریم په اکثر ځایو کې چې کله د کافرانو د یو فعل یادونه کوي الله تعالی نو بیا یې د دې پر د بد فعل باندې رد هم کوي نو دلته خو یې د ملکه سبا پر دغه فعل باندې چې د کفارو فعل دی رد نه دی کړی نو وای په عدم الانکار علیه فی هذه الايه وای د قران کریم انکار نه کول پر دغه عمل باندې د بلقیس فی هذه الايه په دغه آیت کې لعله کان مشیرا الی الجواز شاید چې په دې کې د اشاره وي و دې ته چې دا کار بجائز وي وای که یو چا دا سوال وکړي کان مشیرا الی الجواز قلنا اولا نو دی وای موږ اولا دا خبره ورته کوو چې لا يعلم عموم ما قیل چې دا خبره چې تکه چې عموما د قران کریم ترتیب داسې دی چې کله د کفار یو عمل ذکر کې بیا پر هغه رد کی وای موږ دا نه منو چې د قران عمومي ترتیب دا شي قران کریم ډیر زله د کافرانو یو خبره را نقل کی ورسته رد نور باندې کی رد کې دای په بل ځای کې پروي اول خو دا عموم منونه وثانيا دوم خبره دار چې لا يلزم ان يكون التصريح بالانكار في ذلك الموضع بل يكفي الانكار عليه في شيء من آياته ولو في موضع آخر وای دوم جواب دادی چې دا خو نه لازميږي چې یو ځای د کافرانو عمل را نقل شي چې خامخا دې د کافرانو پر داغه عمل خامخا په داغه ځای کې رد وشي قران کریم ترتیب داسې دی چې کله د کافرانو یو عمل یو ځای نقل کی لیکن رد یې بیا په بل ځای کې پر کړی نو وای لا يلزم نه لازمي ان يكون التصريح بالانكار چې کیږي به دا صراحت په انکار سره په ذالک الموضع خامخا په دغه ځای کې دا خو نه لازمه بل يكفي بلکې کفایت کوي للانکار علیه پر دغه عمل باندې د انکار د پاره په شیء من آیاته په یو بل آیات ولو فی موضع آخر ولو کف بل ځای کې دا رد باندې سوی دا نه لازمي چې خامخا په دغه ځای کې رد باندې کیږي بل فی حجه من حجج الشرعیه بلکې د شریعت په یو دلیل کا هغه کار رد سوی او بس دا کفایت کوي نو وایو فاذا ورد الانکار علیه چې کله د دې شذ پر سرپرستی د دې پر سرپرستی باندې رد وارد سوی دی په حدیث البخاری د حدیث د بخاری په حدیث کې نو کفال بیان کونه منکر نو بس دغه حدیث د دې کار د منکر کېدل د پاره کفایت کوي چې بس دا کار منکر دی ځکه چې د پیغمبر اسلام په صحیح حدیث کې دا را نقل شوی کما يرشدك النظر في امثال هذه المواضع ولکه تا ته چې معلومات درکې نظر کول د دغه مواضع په مثالو کې یعنی دا سي ډیر ځایونه به ته پیدا کې چې په قران کریم کې به د کافرانو یو عمل ذکر شوی او په قران کریم کې برد نه پراغلی لیکن د نبی علی السلام په احادیث کې برد پراغلی وای دا به ته ډیر ځایونه پیدا کې افاده شیخنا دامت عوارفه وای دا خبر از مر شیخ حضرت علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه کړه الله دې د علوم وای همیشه لري ويؤيد حديث البخاري او دغه انکار چې دا شذ صلاحیت د دې نه لري چې امیر سي وای پر دې رد تایید د بخاری دا حدیث کې ما رواه الذهبي چې ذهبي رحمه الله را نقل کړی دی په تلخیص المستدرک د مستدرک په تلخیص کې
عن ابي بکر دا ابو بکر رضی الله عنه څخه ان النبي صلى الله عليه وسلم چې نبی عليه الصلاه والسلام اتاه بشير يبشر بظفر خيل پیغمبر علیه السلام ته یو زیری ورکوم کی چې د پیغمبر علیه السلام د مجاهدینو د فتح زیری ورته راوړي هغه پیغمبر علیه السلام ته بیاناو ورأسه في حجر عائشه رضی الله عنها او د پیغمبر علیه السلام سر مبارک د عائشه رضی الله عنها په غیش کې فقام پیغمبر علیه السلام د مجاهدینو په فتح باندې ولاړ شو فخر لله ساجدا الله تعالی ته د شکر سجده ادا کړه فلما انصرف کله چې وای روان سو يسأل الرسول د دې قاصد څخه سوال کاو فحدثه نو د قاصد دغه قوم په ارتباط خبر ورته وکړه فكان فيما حدثه من امر عدو نو وای دا قاصد چې پیغمبر علی السلام ته کومې خبرې کوله هغه کې د دشمن دا خبره هم ورته وکړه چې کسرا مرسو او دوی را ولاړ سول دا هغه نوري امیر وكانت تليهم امراه وای هغه خپل امیر شذ وټاکل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی عليه السلام فرمایل هلكت الرجال اغنارنا هلاك سول حين اطاعت النساء کله د شذ اطاعت شروع قال الذهبي امام الذهبي رحمه الله هذا حديث صحيح دا صحیح حدیث دی پر شرط د بخاری او د مسلم دی احکام القرآن جن پنځم او صفحه اتلس پدې کې تفصیلی دا خبره ده دراخست اوس یو شبهه بل پاتې ده هغه سبا ان شاء الله بیانو چې ځینې کسان د عائشه رضی الله عنها په عمل چې د جمل په واقعي کې پیښ شوی دی په هغه باندې خبره کوي نو په هغه باندې څه تفصیلی خبره کوي الله دې عمل توفیق را نصیب کړي وصلی الله علی رسوله الکریم